د خپل پروفایل نه به پردي پوسټونه څنګه ختموئ. کله چې تاسو خپل پروفایل ته لاړ شئ نو کوم پوسټونه چې تاسو شیر کړي هغه هم پراته وي، خو ځینې به داسې پوسټونه وي چې هغه به نه تاسو شیر کړي او نه به تاسو خپل پروفایل له ورکړي، خو هغه به هم ستاسو په پروفایل کې چې دي هغه پراته وي. نو که هغه ستاسو فرینډ کوم چې دي د فیسبوک هغه ته ورته کېږي نو هغه به یې ویني. بل لا دغه پوسټ چې دی کله ستاسو په پروفایل باندې ورکړی شي نو دا نورو کسانو ته هم شو کېږي. لکه دا ټیګ شوی تاسو ته یو کس ورکړی او هلته کې پکې ستا هغه نوم هغه ورکړی نو ستا په پروفایل کې چې دی هم شو کېږي. نو اکثر ځینې کسان داسې پوسټ ورکړي چې هغه ډېر بې حیا وي، نو هلته کې ستاسو سره د فیملی کسان وي هغه بیا تاسو ته لازم وینا کوي چې دا قسمه پوسټونه ته ورکړئ، ځکه چې هغه ته دا پته نه لګي چې دا دته ټیګ شوی دی. نو دا قسم پوسټونه چې دي دا په خپل پروفایل تاسو بندولی هم شئ چې لکه نورو کسانو ته چې دی دا نه شو کېږي، ځکه تاسو ته بار بار بیا دا میسیجونه راځي چې ته دا قسم پوسټونه چې دي دا ختم کوه. هلته کې به تاسو په جوړ باندې نه پوهېږئ. نو د هغې لپاره چې دی دا ویډیو پوره وګورئ. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته مکمل دغه طریقه ښیم چې دا به تاسو د خپل پروفایل نه څنګه بندوئ چې دا نورو کسانو ته چې دی دا نه شو کېږي. د هغې لپاره به ځو موبایل سکرین ته، خو هغې نه مخکې دا چې ویډیو به پوره وګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. نو زه موبایل سکرین ته باقي طریقه هلته کې زده کوم چې دا ټیګینګ چې دی دا څنګه بندېږي. موبایل سکرین ته رالو، موږ خپل فیسبوک کولو کړی. دغه شان دی به تاسو خپل فیسبوک کولو کوئ، له پاسه د ګوټ ته به ستاسو د پروفایل تصویر او 3 کرښې ښکارېږي. دا چې دی دا به ځان سره کولو کوئ. چې کولو وکړو نو تاسو به دې مخ ته راشئ، په دې مخ کې چې دی تاسو به لاندې لاړ شئ. لاندې به تاسو ته ښکارېږي سیټینګ اینډ پرایویسي. دا چې دی دا به ځان سره کولو کوئ. چې څنګه دا کولو کړو نو تاسو به دې مخ ته راشئ. په دې مخ کې چې دی تاسو به اولنی اپشن به تاسو ته ښکارېږي سیټینګ، دا به ځان سره کولو کوئ. چې څنګه دا کولو کړو نو تاسو به دې مخ ته راشئ. نو که ستاسو د فیسبوک سیټینګ داسې نو تاسو به دا سیټینګ په خپل فیسبوک کې چې دی کولی شئ. که داسې نه نو په زوړ سیټینګ باندې چې دی هم زموږ ویډیو موجود ده، لکه هغه ویډیو چې دی تاسو کتی شئ. نو چې دې مخ ته تاسو رانئ، په دې مخ کې چې دی تاسو به لاندې لاړ شئ. لاندې به تاسو ته دلته کې ښکارېږي، دلته کې پروفایل اینډ ټیګینګ. که بیا هم دا نه شو کېدلو داسې سیټینګ ستاسو نه نو تاسو به پروفایل اینډ ټیګینګ چې دی دا به له پاسه به سرچ کې سرچ کوئ، نو بیا به تاسو ته دا راشي. نو دا اپشن چې دی دا به تاسو د ځان سره کولو کوئ. پروفایل اینډ ټیګینګ دا کم چې خړ شو، ګورو ته کم چې خړ شو، دا اپشن چې دی دا به د ځان سره کولو کوئ. چې څنګه دا کولو کړو نو په دې کې چې دی اولنی اپشن اولنی چې دی دا به ځان سره کولو کوئ چې ستاسو په پروفایل کې چې دی نور کسان چې دي هغه پوسټونه نه کوي. نو دا اولنی چې دی دا به هم اونلی می ته چې دی دې ته به یې راکوز کوي. لکه اوس موږ دا اولنی چې دی دا کولو کړو دغه شانتې، نو دا به اونلی می دا به دې کوي، لکه زموږ دا چې څنګه دی نو دا په اونلی می شو. بیا به دې ورپسې چې دی دویم نمبر چې دی زموږ دا پوسټونه چې دي څوک زموږ په پروفایل کې پوسټ وکړي چې نور څوک نشي کتلی دغه شانتې، نو دا به هم اونلی می ته راکوز کوي چې دا هم بل څوک نشي کتلی، دا به هم په اونلی می کوي. بیا چې دی دلته کې لاندې به تاسو ته ښکارېږي ټیګینګ. په دې ورپسې د اپشن چې دی دا به ځان سره کولو کوي. کم کسان چې تاسو ته پوسټونه ټیګ کوي نو دا به څوک کتی شي، نو دا به هم تاسو چې دی اونلی می ته به یې کوي. لکه ستاسو په پروفایل کې به دا اوس موږ د ځان سره کولو کړو او دا موږ اونلی می ته چې دی دا هم راکوز کړی. نو دغه شانتې چې دی دا به هم اونلی می ته راکوز کوي. که تاسو ته څوک پوسټ ټیګ کړي نو دغه پوسټ چې دی دا به هم نورو کسانو ته چې دی نه به شو کېږي. نو دغه 3 سیټینګونه چې دي دا به لازم په خپل فیسبوک کې چې دی دا به تاسو کوئ. او که دا نور سیټینګونه کوئ نو دا به هم دغه شانتې دا به هم تاسو کولی شئ. بس په دې طریقې سره تاسو د خپل پروفایل نه ټیګ هم بندولی شئ، یا نور کسان چې ستاسو په پروفایل کې کوم پوسټونه کوي نو هغه پوسټونه چې دي هم تاسو د دغه ځای نه چې دی بندولی شئ. چې دغه تاسو اونلی مې کړئ نو صرف په تاسو ته شو کېږي. که کم پوسټ تاسو خوښي نو د هغه ځای نه چې دی تاسو یې نورو کسانو ته چې دی شو کولی شئ. خو دغه شانتې چې دی ډایرکټ به نه شو کېږي. یو کس تاسو ته ټیګ کړو نو بس خالص تاسو ته په پروفایل کې به پروت وي، خو نورو کسانو ته چې دی دغه پوسټ پر نه شو کېږي. که ویډیو مو خوښه شوي نو یو لایک شیر کمنټ چې دی دې ویډیو له لازم ورکړه. د داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کړئ او یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره سبسکرایب کړئ.